الرحیم. شروع کوم په نوم د الله چې بې اندازې مهربان او زیات مهربان دی. کتاب الصلاة. امام بخاری رحمت الله علیه کم چې د منځو موقوف علیه بابونه او کتابونه چې هغه کتاب الوضو او کتاب الغسل او دارنګي کتاب التیمم دا ټول ذکر کړ. نو اوس اصل مقصد ترالو چې هغه صلات دی نو موقوف علیه داغه ذکر شو. اوس موقوف ترالو نو فرمایي کتاب الصلات یعنی هغه مسائل جنس مسائل چې دی هغه تعلق چې کوم دی د منځ سره دی. ځکه کتاب چې دوی ذکر کوي نو دا مشتملی په اجناس او مسائل باندې او باب چې ذکر کوي نو دا په انواع باندې مشتملی. فصل چې ذکر کوي نو هغه په اشخاص باندې مشتملی. باب کیف فرضت الصلاة فی الاسراء. امام بخاری باب دی چې په کم کیفیت باندې پر شوه او منځ په اسراء کې نبی علیہ السلام چې معراج ته تللو نو دا منځ په کم کیفیت الته چې کم دی دغه شو. وقال ابن عباس حدثني ابو سفيان بن الحرب. عبد الله بن مسعود وی ماته بیان کو ابو دغه چې کوم دی ابو سفیان زوی د حرب په حدیث هرقل فاوجد حدیث هرقل کې فقال يأمرنا و ابو سفیان وای ما ورته ویلي چې يأمرنا عن النبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والعفاف. منګه ته حکم کوي په مانځه باندې او په خیراتونو باندې والعفاف او په ځان بچ کولو باندې د حرامونه یعنی پاک دامنۍ دغه منګه ته کوي. دواړه خبر شوې حدیث هم پیش شو او اسراء کې سرنګي موږ پر شوې ده دا خبره به موشي. نو اسراء اس عام طور سره وې دا یو دوه ځله شوې یو په منام کې ده یو په ایخه باندې ده او تحقیق داري چې نبی علیہ السلام چې معراج ته تلل دا په ایخه باندې تللی او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ډېر لوی تکلیف دی. دا بیبي وفات شوی ده او ترې وفات شوی دی دا عام الحزن دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبريل راغی د شپې او کله وی د مهانیک کور نه را پاسول مرای وسم حرم ته او کله وی په حرم کې ومه بهر حال زیرا وستم او د زمزم د اوبو په غاړه باندې زما د سینې اپریشن وکړو او د هغې نه هغه توره غوندې دغې تې لرې کړه او بیا یو تباخ یې راوړو او توس چې ورته ویلې کېږي پلیټ او هغې کې ایمان او تقوا دا یو نه ډک او بیا یې وروسته او بیا یو څاروی راوسته چې د خر نه غټو د اس نه وړوکی و بوراق چې وردخلی او هغه دومره تیز رفتار و چې د هغه نظر په کوم ځای لګېده نو هلته به د هغه قدم لګېده او په دې طریقه باندې موږ بیت المقدس ته راغلو. هلته ما خپل هغه څاروی وتاړه په هغه موږو پورې چې پیغمبرانو به ورته خپل څاروي تړل او خپل سورلی به یې تړلی او دننه شومه نو ټولو پیغمبرانو سره ملاقات وشو. یعنی عالم امثال دی ته وایي او ټولو پیغمبرانو ته مې امامت او بیا راګې نه چې راووتو نو اندرپایا ولګولې شوه او په هغه اندرپایا باندې مو جبریل وکړ او بیا اول اسمان کې څوک جبریل څوک دی در سره محمد دته جواب لګلې شوی دی راخوتی شوی دی او ور به کولاو شو. بیا دویم بیا دریم بیا وم دا په پره پره باندې پیغمبرانو علیهم السلام سره دوی ملاقاتونه په دې اسمانونو کې شوي دي. داسې به ترتیب پوره پته نه لګي خو په بعضې اسمانونو کې د بعضو پیغمبرانو سره ذکر راغلی دی چې دوی سره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شو او په دې معراج کې نبی علیہ السلام باندې
حکمونه کم چې ولا ورکړه نو د مونځ حکم وپایږي او 50 منځونه په هغه باندې فرض شو چې واپس موسی علیه السلام ته راغی نو هغه ویل څه وکړه الله در سره ویل په امت باندې مې 50 منځونه کېښوده موسی علیه السلام ورته چې واپس شه الله ته سوال وکړه ستا امت دا منځونه نشي کولی 50 نو هغه واپس نو بیا دا یو خبره چیړ شوې ده چې لس منځونه ماف شو په یو ځل باندې او که نه 15 تحقیق دا دی چې په هر ځل کې 15 ماف شوي دي نبی علیہ السلام د موسی علیہ السلام او د الله په دې منځ کې ځي راځي او دی بیا واپس کوي حتی چې 15 منځونه پاتې شو او چې 15 منځونه پاتې شو نو چې بیا راغی ویل څو ویل 15 شو ویل بیا درته سوال کوم چې لاړ شه او د امت لپاره دی الله ته خاص او سوال وکړه چې دین هم کم کړي ګوره ما بني اسرائیل د دې نه په کمو ازمایلي دي او یې نه دي کړي د هغې باندې 2 منځونه ما بني اسرائیل د دې نه په کمو ازمایلي دي او نه دي کړي حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې موسی ما له الله نور حیا راځي څو ځله لاړم او رالم نور د الله نه حیا راځي او الله رب العزت پیغمبر خواته ویلي چې وما زما په نسبت باندې خبرې بدلیږي نه ما یبدل القول لدی زما خبره بدلیږي نه 50 منځونه په تاسو دي خو کوئ به 15 او ثواب به تاسو سره 500 ملاوي یعنې موږ دونه نامردان یو که نه چې موږ د په 15 منځونو باندې 50 منځونه زمونږ په عملنامه کې لیکلی کېږي خو موږ دې ته ملا ماته یو چل ور سره کوو چې په څه طریقه بیا قضا کم دا کار موږ کوو دا د معراج مختصره غوندې واقعه وه مختصره نو ځکه دی وایي چې کتاب الصلات بابون کیف فرضت الصلات څرنګې فرض شوی دی مونځ په اسرا کې اسرا د شپې تلو ته وایي سبحان الذي اسرا بعبده لیلا پاکی د هغه ذات را چې بوتلی دی خپل بنده په یو حصه د شپې کې عبدالله بن عباس حدیث د هرقل نه د دې بخاری دا حدیثونه دته داسې یاد دي او داسې د سترګو نصب العین دی لکه چې دا حدیثونه ټول دی مخې ته ځان ته ځوړند کړي دي او ښه تیره قینچي ورسره ده او د خپل مطلب دپاره چې کمې پرزي دي ترې دقسې راکټ کوي نو د هرقل ډېر اوږد حدیث موږ مخکې ویلی دی د هغې نه دا یو پرزه راکټ کړه چې عبدالله بن عباس وایي ما ته ابو سفیان دا خبره په اوږد حدیث کې کړې وه د هرقل چې ما ته ویلې هرقل چې د څه حکم دله درکوي نو وی نبی علیه الصلاة والسلام وی ما وله جواب ورکړو چې هرقل وی ما وله جواب ورکړو چې هغه داسې وایي چې یأمرنا بالصلاة والصدق یا والصدقة والعفاف موږ ته حکم کوي نو دا په حدیث کې ثبوت د مونځ راغی دا یې معنا حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال كان ابو ذر يحدث ابو ذر غفاري رضي الله عنه بدا حديث بیانو چې ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي ابو ذر غفاري وی نبی علیہ السلام ته ویلو چې زما د کوټې چت اوښلولی شو سوری کړی شو وانا بمکه او زه په مکه کې وم نو فنزل جبریل علیه السلام په دغه لار باندې جبریل راغی نو بیا ففرج صدری زما سینې اوښلوله ثم غسله بماء زمزم بیا یې چې کوم دی ووینځه په اوبو د زمزم باندې زما زړه ثم جاء بتوستن بیا راتلو که په یو پلیټ باندې من ذهب د سرو نو ممتلئا حکمتا و ایمانا چې هغه ډکو د علم او د ایمان نه فاپرغه فی صدري راوایړه دغه پلیټ زما په سینه کې ثم اطبقه بیا زما دا سینه وګنډله ورې وستله اطباق برابرولو ته ویل کېږي
هلکه د دې تطبیق په دې مسلې تطبیق په دې کېږي یعنې دا په دې برابرېږي ثم اخذ بیدي بیا زما لاس ونیو نو فعرج بي الى السما دا منځ کې پاتې شو یعنی د بیت الله نه د بیت المقدس پورې تلل د زمینې د مسجد حرام نه د مسجد اقصا پورې تلل دا په نص قرآني ثابت دي که دې نه چا انکار وکړه کافر دی او د بیت المقدس نه اسمانونو ته تلل دا په صحیح روایاتو باندې ثابت دي په صحیح روایاتو نو کافر کېږي خو ګمراه به ضروري دا سره نو ځکه وایي نو دا اوږد حدیث دی دا ما تاسو ته د نور ځایونه هم پکې ویلې چې هلته مې څاروی وتاړه او بورا کې راوسته هغه دومره تیز رفتار او دومره دا ګیج و چې دا خر نه چې کوم دی غټ و او د اس نه وړوکی و دا ټول تاسو ته ما د نور ځایونه وویلې او بیا ما مونځ وکړه هغې ته او بیا د هغه ځای نه چې کوم دی راووتو نو دا اوس هغه ځای هغه سپرزه اوس ورته کېده نو دغه چې کوم دی فعرج بي ویخجو مال را الى السماء اسمان تا فلما جئت الى السماء دنیا کله ز اسماني دنیا تر عالم قال جبريل عليه السلام لخازن السماء ویلی جبريل عليه السلام خازن د اسمان تا اغا دروانچی تا افتح دروازه کولاو کا قال من هذا دا سوک دے قال هذا جبريل دے کنا قال هل معك احد سوک در سره دی که ځان لے قال نعم معي محمد او ما سه محمد دی فقال ارسل الیه دته جواب لګلې شوی دی راغوښتی شوی دی قال نعم فلما فتح علونا السماء کله دروازه کولاو شو موږ وختو اسمان ته اسماني دنیا ته اسمان چې کوم موږ ته سیل باندې ته اسماني دنیا وي فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة ناسا په یو سړی ناست دی د هغې ښي طرف ته چې کوم دی د هغه ښي طرف ته ماشومان دي ښي طرف ته کسان ناست دي اسوده دا معنا ده یعنی دغه اسوده خو توروالي ته ویل کېږي یعنی خلق ناست دی ګروپ ناست دی او وعلى يساري اسوده او دارنګه ګس طرف ته هم خلق ناست دی فإذا نظر قبل يمينه ضاحكا کله چې دی وګوري خپل ښي طرف ته نو خاندي وإذا نظر قبل شماله او کله چې ګس طرف ته وګوري بکا وجاړي فقال مرحبا ویا سړي راته ویلې چې مرحبا بالنبي الصالح وابن الصالح ستړي مشي دی نیک پیغمبر ته او زما بچی نیک ته فقلت لجبريل من هذا وای ما جبريل ته دا څوک دی جیجا ماته چې دا ستړي مشي وکړه او زوی راته ویو دا ریپلار وکړه ادب دی قال هذا آدم دا آدم علیه السلام وهذه الاسود عن يمينه وشماله او دا نسمه او خلق چې ښي طرف او ګس طرف ته د وو دا نسم بنیه دا د بچو روحونه وو فاهل اليمين منهم اهل الجنه دا ښي طرف والا جنتیانو او الاسوده التي عن شماله او هغه نسمه چې کوم ګس طرف ته وي اهل النار هغه جهنميانو چې فإذا نظر عن يمينه کله چې ښي طرف ته وګتل نو بچي جنتیان دي نو ضحک او بیا خاندل خوشاله بشو او اذا نظر قبل شماله چې شمال ته به وکتل نو الته هغه تنه وجود نه پیدا خلق جهنميان دي نو بکا او به جړل حتی عرج الى السماء الثانيه حتی چې خطل وکړې شو په منګه باندې عرج بي الى السماء ز اوخه جول شوما اسمان ثاني ته فقال لخازنها افتح جبريل دروانچی ته وی دروازه کولاو کا فقال له خازنها خازن ولا جواب ورکو مثل ما قال په مثل داغه ما قال الاول الته چی ویلو نور بوس خبره پوش پیلی کې اړه وای نو په پوتها دروازه کولاو شو قال انس رضی الله عنه ای په ذکر انه وجد في السماوات نبی علیہ السلام موږ ته ذکر کړیو چې مونډلیو دی په شپه د معراج باندې په اسمانونو کې آدم ادریس موسی عیسی ابراهیم
خیر دی ورسېده علیهم الصلاة والسلام دا ټول مې لیدلي خو ولم یثبت کیف منازلهم دا خبره پیغمبر خو موږ ته نه ده ثابته کړې چې دا مرتبې څنګه په کم اسمان کې غیر انه ذکر انه وجد آدم په سماء دنیا سوا دینه چې دای ذکر کړیو چې آدم می موندل په اسماني دنیا کې او ابراهیم په شپږم اسمان کې قال انس فلما مر جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم کله چې تیر شو جبريل بوی ته جبريل نبی عليه السلام لرا په خوا د ادریس عليه السلام باندې قال مرحبا بالنبي صالح والاخ صالح اور ته ستړي مشي کوي چې ستړي مشي دي نیک پیغمبر ته او د نیک رور ته فقلت من دا څوک دی قال هذا ادریس دا ادریس تارور دی پیغمبر دی ثم مررت بموسی به تیر شوم د موسی په خوا باندې فقال هغه ویلي موسی وی مرحبا بالنبي صالح والاخ صالح قلت من هذا دا څوک دی قال هذا موسی ثم مررت بعيسى بعد عيسى په خوا ور وستم فقال مرحبا بالنبي صالح والاخ صالح ستړي مشي دي نیک پیغمبر او رور نیک تا قلت من هذا مال دا څوک دی قال هذا عيسى ثم مررت بابراهيم بيزو بوت لما ابراهيم عليه السلام تا فقال مرحبا بالنبي صالح والابن صالح ستړي مشي دي هغه پیغمبر نیک او زما بچوړي نیک تا ابراهيم عليه السلام د پیغمبر خدا نکړي قلت من هذا دا څوک دی قال هذا ابراهيم قال ابن شهاب الزهري وي اخبرني ابن حزم ان ابن عباس وابا حبة الانصاري كانا اودا دوار يقولان ويل به قال النبي صلى الله عليه وسلم عرج بي حتى ظهرت لمستو ز اوخه جول شوما حتى ظهرت حتى او ختمه لمستوى یو کلاو میدان تا اوچت زیتا اسمع فيه صريف الاقلام چې زه اورم پای کې اوازونه د قلمونو قلم چې خط کوي او ټک ټک کیږي داسې داسې لیکلو هغه دغه زه اورم قال ابن حزم وانس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله عز وجل على امتي 50 صلاه 50 منځونه زما په امت مقرر کړ فرجعت بذلك واپشم ذري 50 منځونه سره حتى مررت بموسى چې موسی عليه السلام خو العالم فقال ما فرض الله لك على امتك سشي فرض کړ الله ستاره پر په امت قلت فرض 50 صلاه 50 منځونه قال فرجع الى ربك وما ته ول چې واپس خپل رب ته نو موسی عليه السلام باندې لوی احسان دی حقیقت دا دی فإن امتك لا تطيق ستا امت دا طاقت نه لري داغه تجربه شوی و فراجعته الله ته واپس رالم فوزع شطرها دې یو حصے مان لري کړه خدا حصہ ټول 5 د او چلاوه د 10 هم پکې راغلي دي فرجعت الى موسی بیا موسی ترلم قلت وزع شطرها سیسل رکړه شطر حصے ته مو یو نیمه ته وي فقال راجع ربك لا واپس خپل رب ته فإن امتك لا تطيق ذلك فراجعت فوزع شطرها به یو برخت لري کړه فرجعت الیه فقال ارجع الى ربك ما توي موسی واپس شغوره فإن امتك لا تطيق ذلك فراجعت فقال هي 55 الله ورته ویلي چې پیغمبره منځونه به پنځي منځونه به 50 کمیږي نه خو تاسو به کوي 15 دا 45 تاسو ته په حال ماب دي ثوابونه به ملاويږي لا يبدل القول لدي زما په نظام خبره نه بدليږي زما خبره الله وي د کاني کرخي فرجعت الى موسى فقال راجع ربك ما تلغرا ورشا فقلت ما ورته وی چې استحييت من ربي مال د خپل رب نه حیا راځي ثم انطلق بي بیا بوتل شو او بوتلو کله شو په ما باندې یعنی زبوتل شو ما حتى انتهي بي الى سدة المنتهى حتى انتهي بي حتى چې زه ورسول شم سدة المنتهى ته او دغه چې کوم دی وغشيها الوان پټکړې او د مختلفو رنگونو پتنګان پتاویږي لا ادري ما هي زنه پویم چې داسو ثم ادخلت الجنه بیا جنت ته وردن نکړې شم فاذا فيها حبائل اللؤلؤ
ناڅاپه پای کې هارون او د ملغلرو وایذا ترابها المسک او چې ما وکاته لاندې نو خاورې چې کوم د مشکو د جنت خاوره چې وه هغه مشکو تاسو یو توله د مشکو تپوس وکړئ چې اوس په 100 لکه روپۍ ده لکونو باندې د مشک یو توله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروه بن زبير عن عائشه ام المؤمنين قالت فرض الله الصلاه حين فرضها فرض کا الله منز کله چې فرض کو دو رکعاته عائشه ام المؤمنین وای منز الله دو رکعاته فرض کړو فی الحضر و سفر په کور کې او په سفر دواړو کې فوقرت صلاه سفری نو په ځای پاتې شو منځ سفر دو رکعاته او وزید فی صلاه الحضر او زیاته شو په منځ کور کې دو ورسره الله اضافه کړه پېښ وي بل بس ان شاء الله باب وجوب الصلاه فی الثياب نبا بیا سبق وایي.